حسین صاحب ته د عقیدت پیرزونې دي. شاهد زما د فکر اوقات دومره نه وي چې د هغوی شخصیت او یا د هغوی پن احاطه کم. دغه به زما پیرزو وګڼئ چې زما په دې خبره د رڼا او رسیان یقین شي، پښتو چې په پښتو کړي پښتنو ته نازنین شي، چې سر او ګیره برې ته د پښتو په غم کې سپین شي، نو حق لري چې دغسې هستي دې اباسین شي. مهرباني د ګران بابا خبره د ساهو جذبو سختنه نیولې دي د کومې استانې د پیر لمنه، هم دغه د رښتیا او اعتدال لاره دې ټیک ته، شړی به دې رانیسي کله غنه کله منه. خبرې او کنه چې ګجو خان در باندې ویاړي، هم داسې باکو خان او کالو خان در باندې ویاړي. هجرت د الغبیګ له دې ژوندی جواز راوړی، ملی در نظاریږي احمد خان در باندې ویاړي. جذبی دی ځواني تاندې د خوشحال بابا په لار کړې، په چم کې د رحمان بابا ټپې کړې یک هزار کړې. حمزه او د غنی او قلندر اوښې دې بار کړې، هستی د باباګانو د چینار کړې او مینار کړې. نو اسلوب دې که ادا د پنکاری که تغزل دی، ناویا ته تفکر که نازولی تخیل دی، قابل د بروسی دی که جواز که استدلال دی، ستا پن خو داسې دی لکه د جز دننه کل دی. خواږه خواږه پیتاوي دي پرتی چنۍ لراوړه، مقیشتي د شهاد لوپټې ځوانۍ لراوړه. زما د غره انګی اوس د دې ښار کوڅو کې خیږي، لهجه د ملکڼ دي د باګرام مرۍ لراوړه. پښتو نه ناخبره دي پښتو سره اشنا کړه، بلا خلکو د خپل ذوق واړه جبۍ لراوړه. او زمونږ د دې روجو هم عجیبه غوندې قسمت دی، زمونږ د غره چینې پتا د ښار خلک عادت دی، خو مونږ خودره و بوټو یو په خپله به رالوی شو. زه خیر دی ته دې هلته یې ستا هلته ضرورت دی. مهرباني زمونږ د دې روجو هم عجیبه غوندې قسمت دی، زمونږ د غره چینې پتا د ښار خلک عادت دی، خو مونږ خودره و بوټو یو په خپله به رالوی شو. زه خیر دی ته دې هلته یې ستا هلته ضرورت دی. نو که ته یې که سایل دی که کاروان دی که خیبر دی، یو دور د پښتو ستاسو په وجه منور دی، یو دور د پښتو ستاسو په وجه منور دی، یو دور بل راتلونکي له هم تاسو کړی کر دی. نو ملنګ د پښتونخوا دي سراسر د ځان نه جوړ کو، د ژبې په خدمت دي مسافر د ځان نه جوړ کو، او تبلیغ دي دا مهرباني جی ملنګ د پښتونخوا دي سراسر د ځان نه جوړ کو، د ژبې په خدمت دي مسافر د ځان نه جوړ کو، او تبلیغ دي د پښتو د کلمې په شان ته وکړو. نو تا خو د پښتو سم پیغمبر د ځان نه جوړ کو. ډېر